أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله جل مجلوه دی مونږ او تاسو ته او څومره مسلمانانو سخت کال حج ته داخلي کړي دي په دې ټولو کې الله تعالی خپل فضل سره حج مبرور او حج مقبول نصیب کړي. څومره مسلمانان چې په دنیا کې ژوندي دي، زنانه دي، نارینه دي، او تر اوسه پورې هغوی لا حجونه نه دي کړي. د دنیا هر مسلمان ته دي الله پاک د مرګ نه وړاندې دا حج د ادا کولو توفیق نصیب کړي. حج ته یا عمرې ته د تلو نه وړاندې د ټولو خبرونه لومړنۍ خبره دا ضروري ده چې تر څو پورې حاجي د حج په سفر را روان شوي دي، نو دې الله ته سوال کوي، د الله نه دعاګانې غواړي چې حج راته آسان کړه. او بیا چې کله حاجي د حج په سفر باندې روان شي، نو نه اعتماد په خپله ځوانۍ باندې کوي، نه اعتماد په خپل صحت باندې کوي، او نه اعتماد په خپل تعلیم باندې کوي. اعتماد او توکل صرف او صرف د الله پاک په ذات باندې وي. حج ته د روانېدو نه وړاندې بیا حاجی په صدق دل سره د زړه د درد نه
بار بار د تیر ژوند د ګناهونو په باره کې الله ته توبې وباسي. او د حج په دې مبارک سفر باندې د روانېدو نه مخکې د توبو په ذریعې سره خپل ګناهونه په الله باندې وبخښي. محله کې علاقه کې په کلي کې کله چا څه داسې حق ورکوړي وي چې هغه د حج ته د تلو نه وړاندې خلاصولی شي، نو ضروري ده چې د حج په سفر باندې د تلو نه مخکې د الله د هغه بندګانو هغه حق هغه ته ورسې، خپله ذمه او غاړه خلاصه کړي. محله کې، خاندان کې، بازار کې، خپلوانو کې که د چا سره څه زیاتې شوي نو حق دا جوړېږي چې هغه په خلا کې هغه سره اخنه بخنه وکړي. که تا سره چا زیاتې کړي نو ته د الله کور ته روانې، د حج په یو عظیمه فریضه باندې روانې، نو معافي وکړي. چا چې در سره زیاتې کړې دي، ظلم یې کړی دي، بدي کړي دي، که هغه خبرې وکړي خبر په دې زړه کې الله ته دا ووایي چې زما ربه ستا دې فلاني بنده دغه زیاتې ما سره کړې دي او جسې را سره کړي دي، ستا د رضا دپاره ما هر څه هغه ته وبخل، معاف وکړه. الله پاک په دې خبره ډېر زیات خوشحالېږي. او بیا د الله پاک رحم په جوش کې راځي او دا وایي چې معافي کول خو زما کار دی، زما صفت دی. ای زما بنده چې تا زما بندگانو ته معافي وکړله، نو تا چې څومره ظلم زیاتې ګناهونه کړي دي هغه ټول ما تا ته معاف کړه. او د حج په دې مبارک سفر باندې د روانېدو نه وړاندې د بیګ د اغوستو نه، د احرام د اغوستو نه، د جامو د ګنډلو نه، د شکرو د اغوستو نه، د دې تمامو ضرورتونو د اغوستو نه زیات اهم او ضروري هغه د حج مسائل زده کول دي. زنانه دي او که نارینه چې د حج سره تړلې کومې مسلې دي، کوم احکام دي، هغه موږ تاسو زده کړو. چې کله یو مسلمان حج ته رواني، عمرې ته رواني، احکام او مسائل زده کړي، بیا د دغسې حج ځان له یو خل او مزئ
او چې هیڅ دیني نزده همدغسې لاړ شي نو ټیک دی حج خو به وکړي لیکن په حج کې بیا هغه لذت خوند او مزه نه وي کومه مزه چې په داسې حج کې چې د هغې مسلې موږ تاسو زده کړي او نن سبا خو د الله مهرباني ده د حج دنیا کتابونه ملاویږي ځای په ځای باندې درسونه کېږي موبایلو کې خلکو د حج مسلې بندې کړي هغه خورئ نو د حج د مسائلو او د احکامو زده کول نن سبا زمانه کې څه ګران او څه مشکل کار نه دی اواز خو صفا دی که نه ټول بیا ښه پوهېږي د حج د احکامو د شروع کولو نه مخکې به بعضې نومونه موږ تاسو زده کوو او بیا په ولي خبر باندې ځان پوه کوو چې دا نوم د کوم څیز نوم دی هغه څه شی دی او هغه کوم ځای کې دی خبر باندې پوه شئ په هغه نومونو کې یو نوم دی چې د هغې د خلک وایي میقات څه ورته وایي میقات میقات د عربۍ د ژبې لفظ دی او دا په دوو معنو کې استعمالیږي یو معنی د یو عبادت دپاره کم وخت او کم زمانه چې الله د الله رسول مقرر کړي وي نو هغه وخت او هغه زمانې ته ویل کېږي میقات او د میقات دویمه معنا ده چې د یو عبادت دپاره الله او د الله رسول کم خاص ځای مقرر کړي نو هغه ځای ته ویل کېږي میقات یو ته وایي میقات زماني او بل ته وایي میقات مکانی یو میقات مکانی او بل میقات زمانی یار مجھے ماشوم وایي که زنانو ته اواز صفا دی پوهېږي ورباندې او کنه چې هسې موږ لګېږي او غیر باندې نه پوهېږي نو بیا خو بده خبره اوس ګورئ د حج میقات زمانی
یعنی هغه زمانه او هغه وخت چې کوم الله پاک د حج د ادا کولو دپاره مقرر کړی دی نه هغه 3 میاشتې دي. څو میاشتې دي؟ 3. قرآن کریم کی اللہ پاک وی الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، دا حج معلومی میاشتی دی. اس قرآن کریم صرف دومره ویلي دي چې د حج د ادا کولو مشهورې میاشتې دي. هغه کمې دي؟ قرآن کې د هغې بیان نشته دی. د هغې بیان کړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سیدی بشی اگر کمی میاشتی مارو بری شوال، ذوالقعدہ او ذوالحجہ، ادری میاشتی دا حج. یو شوال، یو ذوالقعدہ او دریمه ذوالحجه. اوس په دې خبره ځان پوهه کوي چې د حج چې کوم بنیادي احکام دي هغه ادا کېږي په ذوالحجه کې او د ذوالحجې په یوسو ورځو کې. دا ذوالقعده او دا شوال دا پکې څنګه راغله؟ سوال راځي څنګه که نه دې ته ولې د حج میاشتې وایي؟ نو دا پکې ځکه راغله د دې معنا دا ده چې که یو مسلمان حج ته ځي او دې د شوال په میاشت کې احرام وتړي نو ټیک دی. د ذوالقعدې په میاشت کې احرام وتړي نو صحیح دی. لیکن که یو مسلمان حج ته رواني او د شوال نه میاشتې د شروع کېدو نه مخکې دې د حج احرام تړي نو دا نه دی صحیح. ځکه د حج هغه وخت راغلی او د هغې نه وړاندې احرام وتړي. خبره پوه شوې چې که اوس ګورئ مثال یې درته وایم. د ماسپښین د مانځه د ادا کولو وخت د کوم وخت نه شروع کېږي؟ د زوال نه. او بیا د ماسپښین د مانځه د کولو وخت تقریبا په کوم 3 غنټې 2.5 غنټې دی. خو دې 2.5 غنټو ته د ماسپښین د مانځه څه وایي؟ وخت. او د ماسپښین لمونځ ادا کېږي ټول په 5 منټو کې، ټول په 10 منټو. نو د ماسپښین د مانځه دا وخت د ماسپښین د مانځه میقات دی. مطلب یې دا دی چې د زوال نه وړاندې که یو سړی د ماسپښین د مانځه نیت کوي نو لمونځ یې نه کېږي. او چې کوم ټیم د ماسپښین د مانځه د وتو مقرر دی د هغې نه وروستو که نیت کوي نه کېږي.
او په دې منځ کې کدی د زوال په شروع کې گئی اخیر کې گئی منځ کې گئی مسموس کې دغه معنا دا حج د میاشتو هم نو په خبره پوه شوې که اوس خو ګورې دا خبره زموږ ستاسو سمجھ کې نه راځي د نن 30 کاله 40 کاله 50 کاله وړاندې به د هندوستان او د پاکستان نه چې کوم حاجیان تلل په میاشت یوه نیمې میاشت کې به رسېدل د هغه وخت کې خبره په ذهن کې راتله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حج کړی دی نو د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته د حج د ادا کولو دپاره 10 ورځو کې را رسېدلی صرف را رسېدلی په 10 ورځو کې او بیا یې 10 ورځې تېرې کړي دي د حج د احکامو په ادا کولو د میقات دویمه معنا ده هغه ځای چې کوم ځای الله او د الله رسول د خپل یو عبادت د ادا کولو لپاره مقرر کړي حج کېږي د مکې مکرمې په ښار کې د مکې مکرمې د ښار نه ګیر چاپېره یو 15 ځایونه داسې دي چې نبی علیه السلام په خپل ژوند کې مقرر کړي دي د هر یو ته میقات وایي او د دې مجموعي ته مواقیت وایي یو ته میقات وایي او مجموعي ته څه وایي مواقیت بیا د هر یو میقات خپل نوم دی د یو میقات نوم دی ذوالحلیفه د بل میقات نوم دی جحفه د بل میقات نوم دی قرن المنازل او د بل میقات نوم دی ذاتی عرق او د بل میقات نوم دی یلملم څو شو 15 بعضی مواقع د مکې مکرمې د ښار نه 4.5 میله لرې دي بعضی مواقع تینا 8 میله لرې دي بعضی تینا 90 کیلومتر لرې دي بعضی تینا 80 کیلومتر لرې دي د مدینې منورې د ښار نه چې کوم مسلمانان مکې ته راځي د حج او یا د عمرې د ادا کولو لپاره نو د هغې لپاره میقات د الله پیغمبر مقرر کړی دی ذوالحلیفه ذوالحلیفه او موجوده زمانه کې هغه ټوله علاقه مشهوره ده په بئر علي سره څه ورته وایي بئر علي او بیا په کوم خاص ځای کې
چې د الله پیغمبر میقات احرام تړلی دی او میقات یې ټاکلی دی، نو د نبی علیه السلام په زمانه کې هغه ډاګه وه، دشته وه، او په دغه دشته کې یو ونه وه غټه، د هغه ونې د لاندې د الله پیغمبر احرام تړلی و. اوس د الله پاک مونږ تاسو بیا بوځي، ټول وایي امین. د سعودي حکومت هلته کې یو ډېر لوی جومات جوړ کړی دی، لوی جومات، څه حصه د زنانو دپاره ده او څه حصه د نارینهو دپاره ده، او د دې لوی جامع مسجد دی، د دې جامع مسجد نوم دی مسجد میقات، مسجد میقات. الله پاک دې موږ تاسو بیا بوځي ریاض او نجد او د طائف نه او د دې د طرف نه کم خلک مکی مکرمې ته د حج او د عمرې د ادا کولو لپاره راځي، نو دغه ځای کې یو غر او د هغه غر نوم قرن. نبی علیه السلام فرمایلی دي چې په دغه طرف کم مسلمانان مکی مکرمې ته راځي، حج او عمره ادا کوي، نو د دې میقات به دا وي. خبر باندې پوه شئ که اوس د هغه ټولې علاقې او د ځای نوم دی قرن المنازل. قرن المنازل دغه ځای کې اوس د سعودي حکومت یو لوی جامع مسجد جوړ کړی دی، څونه وضوخانې جوړې کړي دي، لوړ ځای باندې دي، غیر چاپېره دی نه مارکیټونه بازارونه دي، اکثر حاجیان پخوا به چې کله موږ ولاړو ستاسو د دعاګانو برکت دی او د الله پاک مهرباني ده او د الله پاک فضل دی. د سن 95 نه د الله په فضل سره زه راځم او الله پاک مهرباني ده. په رمضان کې عمرو ته الله توفیق راکوي او د حج په ایام کې حج ده، نو سخت کله زه په 19 رمضان باندې عمرې ته لاړم، یو عمره مو د دې ځای نه ادا کړه او بیا مدینې منورې ته لاړو، دویمه عمره مو د مدینې نه ادا کړه او بیا 2 ورځې پاتې وې. اختر ته ملګرو وي دی چې طائف ته لاړ شو او دریمه عمره د طائف نو، ځکه چې حدیث کې راځي د رمضان د میاشتې عمره په ثواب کې د حج برابر ده. نو موږ په 300 روپۍ ټیکسي ونیوله، د تلو راتلو خبره مو سره وکړله، روجمات مطائف ښار ته ورسولو او بیا د روجمات نه بعد دغه قرن المنازل دی غټ جومات ته راغلو، هلته مو احرامونه وتړل او دسونه مو وکړل، 2 رکعاته د احرام نفله مو وکړل او بیا مو عمره ده.
نو تاسو چې د الله په فضل سره که خیري لاړ شئ او که دې ځل الله موږ تاسو ته موقع راکړه ترتیب ډېر بدل دی د نن نه لس دولس پنځلس کاله وړاندې به چې موږ حج یا عمرې ته لاړو د مکې د ښار نه به بهر نه شوې وتې طایف ته به موږ شو ټیکسیانو والا به نه تلل پابندي به وکړو اوس د سعودي حکومت د طرفه ازادي ده حج ته لاړې عمرې ته لاړې او ویزه در سره ده ستا خوښه ده ټول سعودي کې ګرځه راګرځه نو ډېر حاجیان مدینې ته دوه درې ځله لاړ شي راشي طایف ته دوه درې ځله لاړ شي راشي چې غټ عمره وکړو نو د جدي د ښار په اطرافو کې یو غر دی او د هغه غره نوم دی یلملم یلملم د یمن د علاقې نه کوم خلک چې حج او عمرې ته راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا د یمن د علاقې د خلکو میقات دی او کوم خلک چې د یمن اوسیدونکي نه وي خو حج او عمرې ته په دغه اړخ باندې راځي نو د هغې میقات هم یلملم دی نو پخوا به هندوستان پاکستان او بنگلادیش دا به یو ملکو د کراچي د بندرګاه نه به دریابي جهازونه تلل اوس هم د هغې نومونه د یو نوم شمسو د یو نوم سفینة الحجاجو د یو نوم سفینه حجازو نو د هندوستان او د پاکستان او د بنگلادیش د دې علاقو خلک به چې کله حج ته تلل نو د هغوی میقات همدغه یلملم خبره پوهېږي که اوس هغه نه دی د شام د ملک نه او د هغې د اړخ نه چې کوم حاجیان حج ته راځي نو یو کلی دی اوس ترې خاریه جوړه شوې ده د هغه کلي نوم دی جحفه نو د الله پیغمبر فرمایلی دي چې د شام د علاقې نه کوم خلک حج یا عمرې ته راځي د هغوی میقات جحفه ده بغداد کوفه بصره او عراق ټول د دې علاقو نه چې کوم خلک حج ته راځي نو یو ځای راځي د هغه ځای نوم دی ذات حلق نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې د دې خلکو لپاره میقات دا دی دا څو مواقف شو پنځه اوس په خبره ځان پوهېږو د دې پنځو مواقفو مطلب دا دی چې کوم مسلمان حج ته ځي او یا عمرې ته ځي په دغه پنځو ځایونو کې چې په کوم ځای راتېرېږي یا به د دې په خوا کې احرام تړي او یا به دغه ځای ته د رسېدو نه مخکې احرام تړي د دې ځای نه به اخوا ته بغیر احرام نه پورې وځي که د دغه ځای نه کوم مسلمان د احرام نه بغیر پورې وځو او د مکې ښار ته لاړو ګناه هم پرې راغله او دم ورباندې هم راغله او د بیت الله شریف او د مکې د ښار بې ادبي بې احترامي هم وکړله
نو د میقات دا معنا ده خبره پوه شوې اوس نن سبا خو 100% مسلمانان زمونږ د وطن په هوایي جهاز کې دي او د 2-3 کالو نه حاجیانو سیستم دا بدل دی چې نیم حاجیان یا حصه د حاجیانو د کراچۍ یا اسلام آباد یا ملتان یا لاهور او یا د پیښور نه ډایرک ځي جدې ته او څو حاجیان اول راشي مدینې منورې ته او بیا د مدینې منورې نه راځي مکې مکرمې ته نو ځان پوه کوي په خبره زمونږ د ملک هغه حاجیان چې کوم حاجیان ډایرک جدې ته ځي نو هغوی به احرام یا د پیښور نه تړي یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا د ملتان نه او یا د لاهور نه یعنی چې د کوم ایرپورټ نه د روانېدلي وي د هغه ایرپورټ نه به احرام تړي خبر باندې پوه شو که په یو مسله بله م ځان پوهېږي د ایرپورټ نه احرام تړل ضروري نه دي که یو مسلمان دا وایي چې زه د خپل کور نه وځمه نو په خپل کور کې دننه زه د حج احرام تړم او د احرام په حالت کې زه د پیښور ایرپورټ ته ځم یا د پنډۍ اسلام آباد ایرپورټ ته ځم نو هم صحیح ده څه ګناه پکې نشته خبره پوه شو البته مسله دا ده چې زمونږ د ملک د جهازونو پته نه لګي بعضې اوقات جهازونه ډېر ډاري شي نو د دې د وجې نه 2 طریقې دي یو خو ده چې ټول بیګ به دې سنبال کړي هر څه به دې پکې ایښي یو شاپینګ بیګ به در سره وي هغې کې به دې صرف د احرام صادرې او د احرام پټه به دې پرته وي ایرپورټ ته چې کله لاړې نو خپل ځایونه مقرر دي د زنانو دپاره خپل ځای دی او د نارینو دپاره خپل ځای دی نو هغه ځای کې به خپلې جامې لرې کړي 2 صادرې دي د یو نه به لنګ وتړي او بل صادر به په اوږو باندې راواچي پټه به د ملا نه راتاو کې او 2 رکعاته نفل لمونځ به هم وکړي د احرام خو د احرام د عمرې یا د حج نیت به لا نه کړي نیت به نه کړي چې کله اعلان شي چې د فلاني نمبر جهاز تیار دی او حاجیان اوس را روانېږي او احرامونه وتړئ دغه ټیم کې به بیا څه وکړي نیت به وکړي نیت به څنګه وروستو راځي خو نیت به وکړي دغه وخت مطلب دا دی چې جهاز کنفرم شو شکوک شو هر بګې څه شو ختم شو بیا به نیت دویمه طریقه دا ده بعضې ملګري داسې هم کوي
اگر چې دا خبره نه ده څادرونه یې تړلي جهاز کې کینی او د حج یا د عمرې نیت نه کوي وایي چې کله میقات رانږدې شي نو بیا به نیت کو نو درې نیمې ګنټې مزل وکړي او بیا چې کله میقات ته یو 15-20 منټ نیمه ګنټه پاتې شي نو جهاز کې اعلان وشي چې میقات را رسېدو والا دی او که کوم حاجیانو نیتونه نه کړي نو سره نیتونه وکړي نو ډېر ملګري دغسې کوي دا هم ټیک ده خو بهتره خبره دا ده چې حج ته د جهاز ته د ختو نه وړاندې څه وکړه نیت وکړه ځکه چې د احرام په حالت کې دعا هم قبلېږي تلبیه به مو وایي د حاجي هغه مقام حیثیت هم څه شي اوچت شي نیو مسله مو زده کړه څه شي میقات د الله په فضل سره چې کله تاسو لاړ شئ او د حج نه وړاندې یا د حج نه وروسته مدینې منورې ته لاړئ او بیا د مدینې منورې نه واپس راتلئ د مکې ښار ته نو بیا مسله دا ده چې مخکې به مونږ چې لاړو نو جومات کې دننه څه پابندي مابندي نه وه جومات ته به ننوتو لوی جومات دی یو ګوټ کې به کېناستو جامې مو بدله کړې لمونه مو وتړل اوس په جومات کې دننه احرام تړلو ته نه پرېږدي پولیس والا ولاړي یا به دلته په غسلخانه کې تړي نو سړی ته تکلیف یا به بهر په ډاګه کې ولاړي ملګري به درنه مشابه دي نو زنانو دپاره خو څه مسله نه خو د نارینو دپاره بهتره طریقه دا ده چې په کوم بلډینګ کې ته اوسېږي او د هغه بلډینګ نه را روانېږي نو د احرام څادرونه وتړه نیت مه کوه بیا اودس ته هم کړی دی څادرونه هم ته وکړي دي بس په دې راولي بس دې میقات ده که اودس یې مات شوی اودس په تازه کې او که اودس بې زوړو په هغه ځان اودس باندې به جومات ته ننوځې اول به 2 رکعاته تحیت المسجد وکړي او بیا به 2 رکعاته د احرام مونځ وکړي او د مانځه نه بعد به د حج د عمرې احرام وکړي کوم حاجیان چې د پېښور نه یا د اسلام آباد د لاهور نه ډایرکټ مدینې منورې ته ځي د هغوی به د پېښور نه احرام نه تړي خپلو جامو کې به لاړ شي مدینې ته او بیا به لاړ شي بلډینګ ته 8 ورځې 9 ورځې به په مدینه منوره کې تېرې کې هغه راځي څنګه به یې تېروئ او بیا چې کله ټیم پوره شي ګروپ د طرفه وینا وکړي چې بهی سبا به په دغه ټیم باندې د مدینې منورې نه ځو چېرته مکې مکرمې ته نو بیا به همدغه طریقې چې ما اوس درته وښودله خپلو بلډینګونو کې به احرامونه وتړئ څادرې به وتړئ اودسونه به تازه کړي بهتره دا ده چې زنانه هم اودس په خپل بلډینګ کې تازه کړي ځکه هلته کې دومره ګڼ اوبه وي او هغه دروازې بیا داسې پیچیده وي بعضې اوقات کې زنانه هغه ځای کې بېدرکه شي ته به یې په یو طرف لټې او هغه به په بل طرف تلي نو بیا ورپسې نارینه هم ګرځي بیا د یوې زنانه د وجې نه یا د یو نارینه د وجې نه هغه ټول بس والا
پریشان هم شي او ولاړ هم په ګڼټو کې انتظار هم کوي دا مونږ سره شوي نو ښه خبره دا ده ټول د بلډینګ نه مسجد میقات ته د مدینې منورې د ښار د بلډینګ نه مسجد میقات ته چې ډېر زیات شي په 20 منټ کې رسي 20 منټ زیات ټیم نه لري نو 20 منټ وړاندې اودس وکړئ بس خبره نشته نه چې په اوداسې کې راشئ به د جومات په دروازه باندې نه وځئ او 2 رکعاته لمونځ به وکړي او جومات کې دلته به د عمرې نیت وکړي د حج نیت به وکړي بس روان شي دا طریقه ده دا خو مسله شوه د میقات هماغه موږ ځان پوه کړو کم نومونه چې زموږ استادو د باره زده کول دي په هغې کې یو دویم نوم دی حرم څه شي شي حرم د مکې مکرمې د ښار نه ګیر چاپېره 4 اطرافو طرف ته یو مخصوصه ځمکه ده چې د دې ځمکې نوم دی حرم او دا الله پاک مقرره کړې ده او رالیږلي جبریل علیه السلام دی او دا حرم دا حدود متعین شوي دي د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته جبریل راولېږلو او د مکې مکرمې د ښار نه ګیر چاپېره ځایونو نشاندهي ورته وکړه چې د دې ځای نه دننه دا حرم دی د دې ځای نه دننه دا حرم دی د دې ځای نه دننه دا حرم دی د هغه ځای نه دننه دا حرم دی بعضې طرف ته زیات بعضې طرف ته کم اوس موجوده زمانه کې پخوا د مکې مکرمې ښار ډېر ورکوټی و اوس د پېښور په شان خو اور شو پخوا د حرم دا بوډونه دا د مکې د ښار نه ټول بهر اوس ټول بوډونه د حرم د ځمکې د په ښار کې دننه راغلي الله دې موږ تاسو ته بیا وښایي د مکې مکرمې د ښار نه کوم روډ چې بهر وتېدي کوم روډ چې بهر وتېدي او ته په هغه روډ روان یې نو یو ځای کې به داسې محراب په شکل کې بورډ راشي د سړک نه ښي اړخ ته هم او د سړک نه ګس اړخ ته هم نو دواړو اړخونو ته پې لیکلي یو طرف ته پې لیکلي چې د دې ځای نه حرم سټارټ شو او بل اړخ ته لیکلي چې په دغه ځای باندې حرم ختم شو ټولو بورډونو باندې سړکونو باندې دا بورډونه لګېدلي دي د الله په فضل سره کلو ځایونه ني نو مدینې ته خو به ځئ مسجد میقات باندې ته به ځئ نو دې مسجد میقات ته چې ورځئ که نه او د مدینې منورې د ښار نه را روانې او یا د مکې د اړخه را روانې نو د دې مسجد میقات په خوا کې چې کوم روډونه دي د هغې په اطرافو کې دا بورونه لګېدلي دا دې ځمکې ته د حرم ځمکه وایي کومه ځمکه ورته وایي د حرم د حرم د ځمکې یو حکم خدا دی چې د قیامت د ورځې پورې د حرم دې ځمکې ته کافر نشي ورننوتی دا مېلمانه څوک دي
کافر نشي ورننوتی خبر پوه شو کنه چې د بهر نه راځي کنه او د حرم د حدودو د رانږدې شي نه هلته کې روډ به داسې بدل شي او په هغه روډ باندې باقاعده خلک بورډونه لیکلي دي چې دا سړک د غیر مسلمو دپاره دی او دې بل اړخ ته بورډ راته څرګندو شي هغې ویل چې دا د مسلمانانو دپاره دی یو مسله خو دا ده دویمه ده چې د حرم په دې حدودو کې دننه ګیر شاپیره ښکار کول منع دي نه به ښکار وژنې او نه به ښکار د بوټي د ستوري نه شړې او زغرې او درېیمه ده چې د حرم په دې حدودو کې دننه چې کوم واښه دي بوټي دي خودرو الله پاک را پیدا کړي دا به نه ریبې او نه به کټکې نه به ریبې نه به کټکې د حرم په دې حدودو کې ګناه خو اصل ګناه ده لیکن د حرم د حدودو مبارک قرآن کې الله وایي ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ويبدأ الحرم د خاوره کې چا چې د ظلم او د ګناه اراده وکړله الله وایي زه به د ګناه عذاب ورکوم نو دې ځمکې د الله دا عزت ورکړي اوس په خبره ځان پوه کړو وروسته مسله راځي چې کوم مسلمانان د حرم په دې ځمکه کې اوسېږي په کومه ځمکه کې چې د حرم په دې ځمکه کې یا مستقلا اوسېږي او یا د څه وخت دپاره اوسېږي لکه موږ او تاسو چې الله بوځي نو د حرم په ځمکه کې به یا شل ورځې یا به هفته وي یا به میاشتې نو د حرم په ځمکه کې اوسېدونکی مسلمان چې د حج احرام تړي نو د حرم په ځمکه کې دننه به یې تړي د حرم د ځمکې نه بهر نه وځي او د حرم اوسېدونکی مسلمان کال 12 میاشتې چې کله به عمره کوي او د عمرې احرام کړي د عمرې د احرام د تړلو دپاره باندې د حرم د حدودو نه بهر کېږي د حرم د حدودو نه بهر اوځي بیا به یې د عمرې احرام کوي خبر باندې پوه شوې چې که د حرم باشنده مستقلا او که عارضي د حج احرام به کوم ځای کې تړي کوم ځای کې چې حرم حدودو کې دننه الله دې موږ تاسو بوځي چې کله د حج ورځې راشي که نه نو په 9 ذوالحجه یا په 8 ذوالحجه یا په 8 ذوالحجه یا د ورځې او یا د شپې ټول حاجیان زنانه او نارینه په خپلو خپلو بلډینګونو او په خپلو خپلو کمرو کې د حج احرامونه تړي هر حاج زنانه ده او که نارینه په کوم بلډینګ کې چې کومه کمره ورته حواله شوې ده د هغه بلډینګ په کمره غسلخانه کې اودس وکړي او یا غسل وکړي او بیا 2 رکعاته د احرام لمونځ وکړي او نارینه صادرې بدلې کړي او بیا نیت وکړي چې یا الله د حج د ادا کولو نیت کوم چې راته آسان کو چې رانه قبول کړه خبره ورته شوې که نه او
چې کله دغه حاجیان عمره کول غواړي چې به حج ته راغلي ورځې پاتې دي نو راځه عمره وکړو نو دې خلکو ورته نوم ایښی دی غټه عمره او وړه عمره غټه عمره دې ته وایي چې راځئ مدینې ته لاړ شو خپله ټیکسي ونیسي او یا طایف ته لاړ شو او په مدینه کې او په طایف کې چې کوم میقات دی د هغه ځای نه د عمرې احرام وتړي او راشي عمره وکړي ډېر ملګري موږ وینو د حج د راتلو نه وړاندې درې څلور ورځې عمرې وکړي او ډېر ملګري داسې چې راځي عمره کو خو کومه عمره وړه عمره نو وړه عمره هغه عمره ده چې ته به د مکې په ښار کې اوسېږې او د مکې مکرمې په ښار کې چې کله ته د عمرې د ادا کولو نیت کې نو د مکې د ښار او د حرم د حدودو نه به پای کنځي بهر وځي هر هدف ته شي ووتلی که په دې طرف لاړې که په دې اړخ لاړې او که په دې اړخ لاړې خو چې د حرم د هغه ګوډونو نه بهر شو ډېر ملګري داسې جده کې دوستانی خپلوانی او هغې ورته وایي مونږ دله روټۍ کړې جدې ته لاړ شي څیرې مو وکړي خپلو خپلوانو سره ومېلو شي روټۍ مو وخوري او د ځان سره احرامونه وړي بیا د جدې د ښار نه د عمرې احرام وتړي نو صحیح ځکه چې جده د حرم د حدودو نه بهر بعضې ملګري داسې کوي وایي راځي چې ځو مینا ته لاړ شو مزدلفې ته لاړ شو عرفات سیر وکړو نو د حج نه وړاندې لاړ شي دغه ځایونو ته او بیا اخر کې عرفات ته لاړ شي نو د عرفات میدان د حرم د حدودو نه بار دی مینا د حرم په حدودو کې ده مزدلفه د حرم په حدودو کې ده او عرفات د حرم د حدودو نه بار دی نو دا ځایونه وګوري سیرې وکړي او د عرفات د میدان نه د عمرې احرام وتړي او راشي عمره وکړي صحیح دی داسې خلک کوي لیکن 99% حاجیان چې وړه عمره کوي که نه نو دوو ځایونو ته ځي د یو ځای نوم دی مسجد عائشه مسجد عائشه او د دویم ځای نوم دی جعرانه مونږ پښتانه ته جعرانه وایي خو د دې خپل نوم دی جعرانه نو ګوره مسجد عائشه دا هم د حرم د حدودو نه بار دی او جعرانه هم د حرم د حدودو نه بار ده صحیح دی خو عام طور سره خلک مسجد عائشې ته ځي او جعرانې د کم خلک ځي ولې ځکه چې مسجد عائشه هغه نږدې ده او ټیکسیان هغې ته ډېر زیات ځي راځي او په اسانتیا سره ځي راځي لاندې تاسو بوځي دلته کې د مکې د ښار نه چې را روانې مسجد عائشې ته راځي په دې روډ باندې نو دلته کې مسجد عائشه دی او دلته کې بورډ لګېدلی دی څه کوم بورډ لګېدلی دی چې دا د حرم هند دی او دا
بل طرف چې کوم دی د دې نه یعنی حرم ختم شو. دا مسجد عائشه دا د حرم حدودونه بار دی او دی لوی جماعت په دغه ځای کې د سعودي حکومت جوړ کړی دی. 24 غنټې سعونه زرګونه خلک د مکې مکرمې د ښار دغه ځای ته ځي راځي او عمرې کوي. دا وړه عمره ده او جعرانه لږ د مکې د حدودونه بعضه لږ لرې ده، تقریبا نیمه ګنټه 3 غنټه مزل دی. ټیکسي پیسې هم زیاتې اخلي. نه هلته کې خلک کم شي. مسجد عائشه چې کوم ځای کې جوړه ده د دغه ځای نه عایشې صدیقې عمره کړې ده او جعرانه چې په کوم ځای کې ده هلته کې یو لوی جومات اوس جوړ دی. د دغه ځای نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله عمره کړې ده. نو ځکه ډېر خلک مسجد عایشې ته ځي او ډېر خلک مسجد جعرانې ته ځي. د هغې پابندي نشته. حج خو یو دی، مثلا د حج به وکړي. اوس د حج نه وړاندې کوي یو حج عمرې کوي، هر څومره چې کوي کولی شي. او که د حج نه وروسته عمرې کوي هم یې کولی شي. که غټې عمرې کوي هم یې کولی شي او که وړې عمرې کوي هم یې کولی شي. څه پابندي نشته. هغه بیا وروسته راځي. خیر مخصوص یې ورځې دي 4-5 چې په دغه ورځو کې عمره نه کړي که نه. د عرفې ورځ 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ د حج کوم ایام دي، نور کې پابندي نشته. خو په دغه ورځ کې خصوص ځکه نه کېږي چې ټول خلک لګي د حج په مناسبو. نو دوه خبرې مو زده کړې. ګورئ ځان پوه کوئ. نن یو څه شی میقات مې زده کړه چې میقات څه ته وایي، میقات څه معنا ده، میقات څه شی دی. او بل هم څه زده کړه حرم. دریم چیز مسجد حرام. مسجد حرام د مکې مکرمې په ښار کې بلکې په ټوله دنیا کې د دنیا د ټولو مساجدونو غټ مسجد او د دنیا د ټولو مساجدونو مقدس مسجد هغه د مکې مکرمې هغه جومات دی چې کوم جومات کې دننه کعبه ده. نو دغه جومات ګیر چاپېره ترې میدانونه یې ګورئ، ووینئ په خپلو سترګو باندې. الله دې موږ تاسو ټول د بیا لیدو ښایي. یو اړخ ته میدان دی، بل اړخ ته میدان دی، بل اړخ ته هم څه دي چې میدانونه دي. او مسجد حرام ګیر چاپېره د 200 نه زیاتې دروازې دي. بعضې مین دروازې دي غټې غټې او بعضې پکې وړې وړې دروازې دي. په دې خبره ځان پوه کړئ چې دا میدانونه ګیر چاپېره دا د حرم حصه خو ده. د مکې ټول خان حرم دی، خو دا د مسجد حرام حصه نه ده. مسجد حرام به د دروازو نه دننه په دې دروازو کې دننه چې کوم جومات دی دې ته ویل کېږي مسجد حرام. قرآن کې ډېرو ځایونو کې د دې ذکر راغلی لتدخلن المسجد الحرام، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم او مقصرين. اللہ پاک نبی علیہ السلام او دا صحابه ته وایي
ضرور بھی ضرور با تاسو مسجد حرام تا اورننوزی پداسی حالت کی چی تاسو تا با امن حاصلی او پداسی حالت کی چی سو با سرون خرے او سو با ویختا کینچی کوئی در طولی دنیا پا مساجدوں کے اول نمبر افضل جمعہ دغا مسجد حرام دی پا دغا مسجد حرام کے دا مسلمان یو منز چیزان لئے گئی نو پسو بدل دی یو لاکو او دغه موږ چې یو مسلمان په مسجد حرام کې په جمع سره کوي نو په څو دي په 20 لاکو بدل چې یو مسلمان 15 منځونه په مسجد حرام کې په جمع سره وکړو او په یو یو منځ کې ثواب ورته ده 27 لاک منځونه ملو شو په خپل اندازه لګو او دا عام علماء رای دادا چې دا ثواب د منظوم دی دا د تلاوت هم دی دا د ذکر هم دی دا د خیر خیرات او د صدقې هم دی ارسه به دی ار خیر کار خیر په مسجد حرام کې بدل دی په 1 لاک باندې خرج څوم مسلې موږ دغړي درې سلام دلی جماعت پشان گیر چاپیر آبادی دا سوچا تھا او بیا دلی آبادی پا منس کے یو گراؤنڈ دی گول او دا گراؤنڈ دا تقریبا 30-32 پوڑے لاندی دی او دا جماعت بھی دبارا دی او تک سپین ماربل پکی لگی دے دی یدی گراؤنڈ نم دی مطاف یدی گراؤنڈ نم دی مطاف دا مطاف معنا دا تواف دا کولو زی دا مطاف معنا دا تواف دا کولو زی نو ذکر گراؤنڈ دا مطاف ہوئی چه طول حاجیان دا حج و دا عمری توافونه چی گئی دا گراؤنڈ کی گئی سلو پینزم و دا گراؤنڈ دا دی گراؤنڈ دا منز کی تقریبا کوٹا دا کمرہ دا او دلالی و نوالا دا آخیرہ پوری تک طور خلاف کی نسلی راتوری نو دا کوٹا دیتا ویدکی کعبہ دی کوٹی تویدکی کی قبلہ دی کوٹی تویدکی کی بیت اللہ شریف زمان استاذ پختو کی دی کوٹی توید دا اللہ کو بیت اللہ من دا اللہ کو دغه کوټه په موجوده زمانه کې د تمام عالم د اوسیدونکو مسلمانانو د مانزه قبله ده د دنیا کم مسلمان د دنیا په کم ګوټ کې په کم ملک کې په کم خوره کې اوسیږي او نه فرض مو واجب موز سنت موز نفل موز ادا موز قضا موز شگئی نو مخمہ قبلے تراتا ہو دی کعبے تراتا ہو
د دې کوټې څلور ګوټونه دي بیا به درته راوړم انشاءالله اوس څلور ګوټونه دي د بیت الله شریف د دې څلورو ګوټونو نوم دی ارکان اربعه څه نوم دی ارکان اربعه ارکان معنی ګوټونه او اربعه معنی څلور ګوټونه یو تیپهی راوله پلاسټیک یو تیپهی راوله خیر داسې بیا به سبا هغه ماډل نه وړو خیر ګوره بلا تشبیه دا اوس کوټه ده که نه یو ګوټې دا دی یو ګوټې دا دی یو ګوټې دا دی یو ګوټې دا دی دې څلورو ګوټونو ته وایي ارکان اربعه همدغسې دي د بیت الله شریف دروازه همدې سیټه ده دغه ګوټه چې کوم جنوب طرف ته دي کوم طرف ته دي جنوب طرف ته په دغه ګوټ کې دلته کې لاندې کاڼي لګېدلې دي او د دغه کاڼي نه ګیر چاپېره غټه تکه سپینه د چاندۍ خول راتاوړې نو د بیت الله شریف دغه ګوټ چې په کوم کې دا کاڼي لګېدلې دي د دې نوم دی رکن د حجر اسود دې ته وایي رکن د حجر اسود پوه شئ که بیا بالکل د دې شاته جنوب مغرب اړخ ته چې کوم ګوټ دی هسې ګوټ دی دې ته ویل کېږي رکن یماني څه ورته وایي رکن یماني دې شمال اړخ ته چې کوم مشرقي ګوټ دی دې ته وایي رکن عراقي رکن عراقي او دې شمال اړخ ته چې کوم مغربي ګوټ دی نو دې ته ویل کېږي رکن شامي نو دا رکن د حجر اسود شو دا رکن یماني شو دا رکن عراقي شو او دا رکن شامي شو رکن شامي دا عراق اړخ لري ځکه ورته رکن عراقي وایي دا شام اړخ لري ځکه ورته رکن شامي وایي دا یمن اړخ لري ځکه ورته رکن یماني وایي او په دې کې حجر اسود لګېدلی دی ځکه ورته ویل کېږي رکن د حجر اسود یې هم که د خیره سره ښه جي په دغه ګوټ کې د چاندۍ خول دی او بیا د چاندۍ په دې خول کې دننه تک تور کاڼي ځلېږي او بیا د چپسو د کاڼو په شانته تقریبا د کجوري د ګیټ کې برابر اته دانې کاڼي په دې تک تور کاڼي کې دننه چسپان دي لکه څنګه د چپسو هغه دانه چې په فرش کې سي چسپاني نو دې درې څلورو پنځو کاڼو ته ویل کېږي حجر اسود خبر وایي نه شو حجر معنی کاڼي او اسود معنی تک تور
نو تک تور کاڼي دا جنتي کاڼي او کوم وخت چې الله را لګي دا یو دوبرو بیا د دنیا حادثات راغلي دي هغه حادثات به دا کاڼي متاثر شوي دي ټوکړي ټوکړي شوي دي اوس تقریبا وایي اته ټوکړي دي او لکه څنګه په فرش کې د چپسو تورې تورې دانی لګېدلي دغسې پکې لګېدلې دي خو د فرش سپینې او دانې پکې سي تورې دلته کې د دې ټول دیوال هغه حجم هم تور دی او د حجر اسود دا ټوکري هم سي تورې دي بعضې اوقات اوس خو کیسې نشته دی پخوا به بوقې میلاوېدې مونږ به زور کولو کوشش به م کولو چې د ژمي په ټیم کې دغه ځای د ځان را برابر کړو نو په بعضې اوقاتو کې به الله مقرر کړه اوسنۍ خو به نه شو لیکن په لومړني ځل کې به ودرېدلو نو په دې ولاړه کې به هغه د لرې نه به بیا کاڼي داسې ځلېدل پته به لګېده چې دا د ټوکري دي اوس هم کله داسې موقع میلاوېدی شي او بیا ما ته ګوري دا حجر اسود دی او دا د بیت الله شریف دروازه ده دا حجر اسود او د بیت الله شریف د دې دروازې ترمنځ تقریبا 100 غز د بیت الله شریف د دیوال چې کومه حصه ده د دې حصې نوم ملتزم دا حجر اسود او د دروازې ترمنځ د بیت الله شریف د دیوال چې کومه حصه ده د دې حصې نوم ملتزم بیت الله شریف کې بعضې ځایونه داسې دي چې هغې دعاګانې قبلېږي او بیا په هغې کې د ټولو نه اهمترین ځای د دعاګانو د قبلېدو نه ملتزم دي بیا د هغې طریقه به انشاءالله اوس درته ښیم خو دا اصلي دغه نومونه درته ښیم چې سبا راشي څوک درته تپوس کړي ملتزم ته تللی وي ته چې ملتزم پکې را څه شي نو چې دوی خو خبرې او بیا راشه ګوره دا د بیت الله شریف مشرقي دیوال شمالي دیوال دی د دې شمالي دیوال نه ګیر چاپېره داسې د انسان د سینې عمره د سپوږمۍ په شکل کې د لیندې په شکل کې دیوال راتاو دی دی خو ورننوځي سره او په هغه در باندې وځي نو د بیت الله شریف د دې شمالي دیوال او د دې ګول شکل کې چې کوم دیوال دی دې کې چې کومه حصه ده د دې حصې نوم دی حکیم دې څه وایي حکیم او بیا د بیت الله شریف چې کوم چت دی او په هغه چت باندې پرناله لګېدلې ده د سرو زرو اوبه یې ورکړي دي هغه به دې حکیم کې لګېدلې ده دې پرنالې ته ویل کېږي میزاب رحمت نو دا څلور بوټونه شو دا حجر اسود شو دا ملتزم شو او دا رکن یمانی شو او دا څه شو حکیم شو او دا میزاب رحمت شو اوس په خبره ځان پوهېږم د دې بیت الله شریف د مشرقي دیوان نه تقریبا شپږ یا شپږ نیم یا اووه لاسه چې کومه حصه ده دا د بیت الله شریف حصه ده دې ځای کې چې ودرېدې دا داسې شوه لکه چې په بیت الله شریف کې دننه ولاړې او بیا د هغې نه اخوا د شاته چې کومه حصه ده هغه د بیت الله شریف نه بار ده نو که کله کله داسې موقع الله دله درکوله او دې حکیم ته د ننوتو موقع میلادېده نو په مزه به کوشش کوي چې دیوال ته ځان څه کړي
ورنږدې کې او د بیت الله شریف نه تقریبا شپږو لاسونو کې دننه راشي چې ته به بیت الله شریف کې دننه داخل شي. اوس دا بهر څنګه باندې شوې ده؟ نو بهر داسې باندې شوې ده چې ګوره دا بیت الله شریف پرون جمعې مازدیګر ما دا خبره وکړه، په دې باندې مختلف مراحل راغلي. د ټولو نه اول بیت الله شریف فرشتو جوړ کړی دی. دا الله پاک په حکم سره دا آدم علیه السلام دنیا ته د راتلو نه 2000 کاله وړاندې آدم علیه السلام دنیا ته د راتلو نه 2000 کاله وړاندې فرشتو جوړ کړی دی او منی تعمیر هغوی کړی دی. بیا دویم تعمیر وکړلو آدم علیه السلام. د نوح علیه السلام په زمانه کې چې کوم طوفان راغلی و د دې وخته پورې دا و یا باغی یا وران شو یا الله پورته کړ. دریم ځل د آدم علیه السلام په نسل کې یو پیغمبر دی شیث علیه السلام هغه جوړ کړی دی او په څلورم ځل ابراهیم علیه السلام دا جوړ کړی ده او په پنځم ځل په دې علاقه کې یو قوم عمالقه به ورکړي هغوی جوړ کړی دي او په شپږم ځل د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام خرګنۍ وه هغوی جوړ کړی دي. بنو جرهم ورته وایي، بنو جرهم. او په اووم ځل د نبی علیه السلام په نیکونو کې یو نیکه دی قصی ابن کلاب هغه جوړ کړی دی. او په اتم ځل باندې د نبی علیه السلام عمر 35 سالو پیغمبري راوړه نو ملو شوې د مکې مکرمې قریش راجمع شو چې د الله کور وران شوی دی، سیلابونه وران کړي دي، طوفانونه وران کړي دي او د سره یې جوړو 12 غټې قبیلې وې مشران یې راجمع شو چې د الله کور جوړو. ټیک ده چنده وشوه او دا معاهده سمتوله وشوله چې حلالې پیسې به راوړي حرامې پیسې به نه راوړي. حلالې پیسې راغونډې کړې د بیت الله شریف تعمیر شروع شو. دا مشرقي دیوال چې کوم ځای ته راورسېده چنده ختمه شوه، چنده نوره نه وه نشي نه وه. نو بیا دوی دا دیوال په لنډو راتاو کړلو د شنډې د نشتوالي د وجې نه. نو په دغه فصل دا شپږ نیم یا اووه فوټه ځای د کعبې نه بهر پاتې شو. عائشې صدیقې یو ورځ نبی علیه السلام ته وی چې یا رسول الله زړه مې غواړي چې په کعبه کې دننه لمونځ وکړم. د الله پیغمبر د لاسه نه ونیوله او را روانه یې کړله او دې حکیم ته یې را ورسوله. په حکیم کې دننه ودروله او دلته کې لمونځ وکړه او دا بیا ورته وایي چې دا داسې وشوه چې تا په کعبه کې دننه ابراهیم علیه السلام چې کومه کعبه جوړه کړې وه هغې چت نه و، چاردیواري ورته شه قریشو کې چت واچوه. د ابراهیم علیه السلام چې کومه کعبه وه هغې کې 2 دروازې وې، یو مشرقي او بله مغربي. په یو دروازه به خلق ورننوتل او په بله به وتل. ابراهیم علیه السلام د مکې قریش هغې یو دروازه بنده کړه مغربي، یو یې پرېښود.
د ابراهیم علیه السلام چې کومه کعبه وه هغې کې دروازې د ځمکې سره برابرې وي دوی دروازه یې هم کړله او د ځمکې نه اوچته کړه د ابراهیم علیه السلام په کعبه کې د حکیم کعبه کې دننه راغلی و دوی دا حکیم چې نه بهر کړه د ابراهیم علیه السلام په کعبه باندې پرناله نه وه چت نه نو پرناله هم نه وه دې پې چت واچول پرناله یې پې جوړه کړه چې کله د حجر اسود د یخودو ټیم راغله نو جګړه وشوه یو قوم وي مونږ بېږدو بل یې مونږ بېږدو اسلحې رالې او نږدې وه چې خونریزي پکې شوې وې یو بوډا بابا راپاڅېده مشرک و وایي زه فیصله کوم وایي ټیک ده هغه دا فیصله وکړه چې د مسجد حرام یو دروازه ده بابو بني شیبه بابو بني وایي سبا سهار چې په دغه دروازه څوک راننوتلو هغه به لکانې ږدي الله جل جلاله د نبي علیه السلام په زړه کې ور واچوه سبا سهار د ټولو نه اول هغه راغه او په دغه دروازه راننوتلو ټولو چغې کړې چې دا خو امین دی او صادق دی موږ ټول راضي یو کانې دي دي حالانکه پیغمبر لانو نبی علیه السلام ته خو الله پاک د ټول انسانانو زیات عقل ورکړي وایي څادر راوړی یو لوی غټ څادر یې راوړی او دولس سرداران یې وي د هرې قبیلې سردار لاس ور واچوی دا پیغمبر کانې راوړو هغه څادر کې یې کېښودو او یې ورته دا څادر راوچت کړې راوړي د بیت الله شریف ګور سره یې کېږدی څادر یې کېښوده د الله پیغمبر بیا هغه کانې راوچت کړو په هغه ځای کې ولګوه